نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې کې تسلیم ده او الله تعالی د دې خبرې چې هر سړي دشمن شته دی په دنیا کې د دشمنانو دپاره الله تعالی دوه خبرې وفرمایلي یو دا چې دې به تا ته خامخا تکلیف در رسي څه ناسې تکلیف کو کمزوري دشمن اومي خو کم سے کم غیبت خو به در پسې کوي که نه پخپله ته نقصان نشي در رسولی بل کس ته بوشي ته نقصان ورسوه نو الله تعالی لومبۍ خبره وفرمایل چې فصبر نبی علیه السلام ته وایي صبر کوه صبر کوه ته د هغې نه د انتقام اخیستلو کوشش مه کوه نو ته چې کله د هغې نه د انتقام د اخیستلو کوشش نه کوې په الله باندې پرېږدې نو ستا زړه ته به تسلي وي ستا زړه کې د انتقام جذبه نه وي او ته انتقام اخیستل نه غواړې یو سړی انتقام اخیستل غواړي دې قسم قسم منصوبې جوړي هر ټایم پریشاني چې په کومه طریقه تېره بدلوالمه ځکه د دشمن د الله تعالی د مشیت نه بغیر تا ته نقصان نشي در رسولی چې کله الله وغواړي نو تا ته به نقصان در رسي کو الله نه غواړي او دا دشمن تا ته نقصان در رسول غواړي دې تا ته نقصان نشي در رسولی په دې کې د الله تعالی تسبیح کوه په دې کې د الله تعالی تعریف کوه نو دې نه منځونه مراد دي دې خبره به ته خوشحاله خامخا چې کله دشمن تا ته تکلیف در رسي ته پې صبر کوې د انتقام اخیستلو کوشش نه کوې د هغې دپاره منصوبې نه جوړوې د الله دپاره معاف کوې او په خپله انتقام نه اخلي نو زړه به دې بیا مطمئن او دویمه دا چې د الله تعالی حمد د الله تعالی تسبیح بیانې په دې به ستا زړه مطمئن په دې به ته راځي نبي علیه السلام د الله تعالی حکم کوي چې د کافرانو نه موږ مال او دولت ډېر ورکړی دی دې طرف ته سترګې مه اوچتوه لکه څنګه چې نه اوچتئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باحسم دنیا طرف ته سترګې نه اوچتولې خو دلته الله تعالی تاکید وفرمایو چې د مخکې نه هم ته د کافرانو د مال او دولت ته پسخېږې نه خو آینده کې ورته هم پسخېږه دویمه دا چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب دی نو مخاطب نبی علیه الصلاۃ والسلام دی خو حکم یې عام دی مونږ ټولو ته خطاب دی چې تاسو هم د کافرانو د مال او دولت ته دې ته پسخېږئ مو دا د څو ورځو رونق ته ختم بشي او ستاسو چې کوم کار دی عبادت دی د الله تعالی رضا ده د الله تعالی مینه ده د الله محبت دی د قرآن باندې ځان پوهه کول دي دا ټول څیزونه دا ابد الآباد دي دا به همیشه همیشه دپاره الله تعالی باقي ساتي د دې هغه ثوابونه نو ستا د رب چې کوم رزق دی هغه ډېر غوره دی چې هغه نیکۍ دي هغه ثوابونه دي هغه باقي پاتې کېدونکي هم دي هغې ثواب به چې کوم دی همیشه همیشه دپاره باقي وي